بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الثاني والعشرون یعنی دویشتم درس دی. په دویشتم درس کې نن زموږ دویم نمبر سبق دی او په دویم نمبر سبق کې به انشاءالله موږ د قریب او د بعید، قریب نږدې ته وایي، بعید لرې ته وایي. چې ما سره نږدې وي دې ته قریب وایي او چې لرې وي ده ته بعید وایي. خو که دا مذکر وي نو قریب ورته وایي او که مؤنث وي نو قریبتون ورته وایي، او که دا لرې چې وي که نه ده ته بعیدون وایي که مذکر وي، او که مؤنث وي نو بعیدتون ورله وایي. او د کتاب د سر نه شپږ نوي درس دی، یعنی 96 نمبر درس دی. نو د قریبون او بعیدون د مذکر په جملو کې استعمال. نو اول د قریبون دی، یو طرف ته د قریبون دی، بل طرف ته د بعیدون جملې دي. د قریبون په جملو کې استعمال. انا معنی د زه، قریب من النافذة، قریب نږدې یم، من النافذة کړکۍ ته، زه کړکۍ ته نږدې یم. انا قریب من النافذة، زه کړکۍ ته نږدې یم. اين انت یا خالد، اين معنی چرته، انت ته، یا خالد ای خالد، ای خالد ته چرته، ای خالد ته چرته. نو هغه ورله بیا جواب ورکړي انا قریب من النافذة، زه دغه ته نږدې یم، قریب من الباب، زه دروازې ته نږدې یم. ښه جي، دا انا قریب من النافذة، زه کړکۍ ته نږدې یم. انت بعید من النافذة، ته د کړکۍ نه لرې. انا قریب من النافذة، زه کړکۍ ته نږدې یم. وانت او ته بعید لرې من النافذة کړکۍ نه، ته کړکۍ نه لرې. اين انت یا خالد، ای خالد ته چرته، ای خالد ته چرته. خالد جواب ورکوي انا قریب من الباب، انا زه قریب نږدې من الباب دروازې ته، زه دروازې ته نږدې یم. بیا تې تپوس کوي وایي اين زمیلک، اين زمیلک یا محمود. اين زمیل دوست ته وایي، زمیلک ستا دوست. اين معنی چرته، چرته دی. اين زمیلک، ستا دوست چرته دی یا محمود، ای محمود، ای محمود ستا دوست چرته دی. هغه ورته هو معنی هغه، یعنی هغه دوست یادوي. هو قریب، هغه نږدې دی، من الکرسي، کرسۍ ته، هغه کرسۍ سره نږدې دی، کرسۍ سره نږدې دی. اوس دې بیا تپوس کوي، اوس ورته دا کس ورته وایي اين انا، زه چرته یم. زه تا نه تپوس کوم اين انا، انا معنی د زه، اين معنی چرته، اين انا زه چرته یم. ته راله جواب راکې انت قریب، ته نږدې یې، من النافذة کړکۍ ته. ٹھیک شو جی. نو انا قریب من النافذة، زه کړکۍ ته نږدې یم. انت بعید من النافذة، ته کړکۍ نه لرې. اين انت یا خالد، ای خالد ته چرته یې. انا قریب من الباب، زه دروازې ته نږدې یم. اين زمیلک یا محمود، ای محمود ستا ملګری چرته دی. هو قریب، هغه نږدې دی، من الکرسي، کرسۍ ته. اين انا، زه چرته یم. نو جواب ورکوي وایي انت قریب، ته نږدې من النافذة کرسۍ ته. نو دا مونږه د قریب او د بعید په جملو کې استعمال وکړو. اوس بدلته قریبتون او بعیدتون د مؤنث په جملو کې استعمال. نو د مذکر دپاره قریبون او بعیدون استعمالیږي او د مؤنث دپاره قریبتون او بعیدتون استعمالیږي. البنتو جنۍ قریبتون نږدې ده، من الوالدة مور ته، جنۍ مور ته نږدې ده. البنت قریبة من الوالدة، د سړي لپاره قریبون راځي او د جنۍ لپاره قریبتون راځي. ښه جي. البنت قریبة، جنۍ نږدې ده، من الوالدة مور ته، جنۍ مور ته نږدې ده. والطالبة او طالب علم بعیدة لرې ده، من المعلمة د استاذ نه. والطالبة او طالب علم بعیدة من المعلمة، بعیدة لرې ده، من المعلمة د استاذ نه، ٹھیک شو جی. اين انت جنۍ ته اوس وایي، فاطمې ته وایي اين انت یا فاطمة، ای فاطمې ته چرته یې. اين انت یا فاطمة، ای فاطمه ته چرته یې. جواب ورکوي انا قریبة، زه نږدې یم. انا قریبة، زه نږدې یم. من زینب، زینب ته، من زینب، زینب ته. اوس بیا تپوس کوي وایي هل زینب، آیا زینب قریبة نږدې ده، من المعلمة استاذ ته. آیا زینب استاذ ته نږدې ده. هل زینب قریبة من المعلمة، هل زینب قریبة من المعلمة، آیا زینب استاذ ته نږدې ده. جواب ورکوي لا نجي، بلکې هي هغه بعیدة لرې ده، من المعلمة د استاذ نه، هغه د استاذ نه لرې ده، نږدې ورسره نه ده، لرې ده. بیا تې تپوس کوي اين زمیلتک، ستا ملګرې چرته ده. دا زینب نه تپوس کوي وایي اين زمیلتک، زمیله چې ده که نه، زمیلتون هغه مؤنث دپاره ملګري له راځي او زمیل ملګري دپاره راځي، الګ ملګري دپاره.
نو فاطمه نه تپوس کوي وای اين زمیلتک ای فاطمه ستا ملګری چرته ده ستا هغه ملګری چرته ده نو هغه جواب ورکوي هي هغه یعنی هغه ملګری قریبة نږدې ده من الکرسي کرسۍ ته نو ګورئ د مؤنث دپاره قریبتون او بعیدتون راځي او د مذکر دپاره قریبون او بعیدون راځي چې نږدې وي نو قریب مذکر چې نږدې وي نو قریبون به وي او که لرې وي نو بعیدون به وي او مؤنث که نږدې وي نو قریبتون به وي او که لرې وي نو بیا به بعیدتون وي نو دا زمونږ په جملو کې استعمالو د قریبون او د بعیدون او د قریبتون او د بعیدتون یو پکې ضروري خبره تاسو واورئ دا منل نه دی من دا من دی اصل کې من دی خو دا نون نه دی په دې نون باندې دا نون په اصل کې ساکن وي خو د باندې کله کله دا زبر ځکه راځي چې د ده نه د دې نون نه وروسته چې کوم دا ټکی وي دا وروسته دا چې کوم دا نافظه ده په ده چې کله الفلام وي نو په دې من باندې به بیا دغه راځي زبر به پرې راځي نو هغه موږ قاعده مخکې مې ویلې وه چې الساکنو اذا حرک ساکن حرف له چې کله حرکت ورکې نو حرک بالکسرت د کسرې حرکت په ورکې ټیک شو جي نو دا د قریبون او د بعیدون او د قریبتون او د بعیدتون په جملو کې استعمالو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام